د رڼا د کلي لاره مې خطا کړه، د رڼا د کلي لاره مې خطا کړه، داسې ښکاري چې هنداره مې خطا کړه. د اظهار کلمه ما و ګوټه کړې، د اظهار کلمه ما و ګوټه کړې، ستا هیبتو ستا له ډاره مې خطا کړه. قهرېدلې د انکار په غرض راغله، قهرېدلې د انکار په غرض راغله، خو چې مخ شوه له انکاره مې خطا کړه. قهرېدلې د انکار په غرض راغله، خو چې مخ شوه له انکاره مې خطا کړه. تا ازمېښت وکړه که ستا یقین مې مات که، تا ازمېښت وکړه که ستا یقین مې مات که، د باور له کړماره مې خطا کړه. دا کمال زما د ډېرې نادانۍ و، دا کمال زما د ډېرې نادانۍ و، د بالول غوندې هوښیاره مې خطا کړه. ستا نامه مې خولې له نه راځي شرمېږم، ستا نامه مې خولې له نه راځي شرمېږم، یقین وکړه څو واره مې خطا کړه. د خبرو تسلسل مې ورله مات که، د خبرو تسلسل مې ورله مات که، خبرلوسه کې سماره مې خطا کړه. د خبرو تسلسل مې ورله مات که، خبرلوسه کې سماره مې خطا کړه. هر دشمن مې له هیبته وارخطا کړي، هر دشمن مې له هیبته وارخطا کړي، د دشمن له هر ګزاره مې خطا کړه. هر دشمن مې له هیبته وارخطا کړي، د دشمن له هر ګزاره مې خطا کړه. د خپل خیال د بڼ مرغۍ مې کړه شاهده، د خپل خیال د بڼ مرغۍ مې کړه شاهده، د وهمونو له ښاماره مې خطا کړه. ډېرو ګرانو او خوږو قدرمنو السلام علیکم. زما له خوا ډېره مینه، سلامونه، پښتانه، محبتونه او احترامات ومنئ. ستاسو کوربه شاهد علي شاهد یم. پروګرام دی لفظونو کې عکسونه او غږ دا وخت تاسو اورئ د سونو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96 نه. بالکل هم په دیش په ستاسو دپاره راوړمه پروګرام لفظونو کې عکسونه. نن هم ستاسو دپاره مې پروګرام راوړی دی. باور لرمه چې انتظار به تاسو کوئ او پروګرام به راسره اورئ، او زه هم په دغه وجه راځم، کوشش کوم چې ستاسو کوم انتظار دی چې دغه د انتظار دغه ونه شنډه ونه خیږي، د هغې نه تاسو ته میوه میلاو شي. نو بالکل ما کوشش کړی دی، زه راغلی یم. نور حکیم صاحب هم را سره دی، زموږ پروډوسر دی، د هغوی ډېره زیاته مننه کومه. زما غږ، زما آواز دا بالکل تر تاسو پورې نیغ په نیغه در رسوي او ستاسو ډېره مینه تر ما پورې راوړي. قدرمنو، بالکل په دې پروګرام کې تاسو به هم موږ سره د ټلیفون په لیکه شریکیږئ، شاملېږئ به په خپل وخت د ناول نه وروستو. 5254 دغه زموږ د سټوډیو نمبر دی، تاسو ته یاد دی، او 091 دغه د پېښور سیمه ییز کوډ دی، خو وروستو چې کله زه د ناول د برخې نه راشم. قدرمنو، بالکل دا وخت زمونږ د کوم د فیسبوک ملګري دي، هغوی بالکل مونږ دا وخت کتی شي، اورېدی شي، نیغ په نیغه دغه پروګرام لایو چلیږي زمونږ د سټوډیو نه. تاسو یې د نور ملګرو سره هم شیر کولی شئ. د هغې دپاره زمونږ درک دی سونو پښتونخوا، بالکل تاسو وګورئ، تاسو ته به زمونږ ژوندی خپرونه په دغه پیج میلاویږي. قدرمنو، زه د ناول برخې ته ځمه. د ناول ورکې لارې 5مه برخه به نن تاسو سره شریکوم، خو د هغې نه وړاندې مختصرا د تېرې شوې برخې حال وایم، د 4مې برخې. ستاسو ذهن ته به لږه خبره هم راشي او لږه به خبره تازه شي. دا به هم را یاده شي چې ما په کوم ځای کې ناول پرېښی و، د هغه ځای نه به بیا واخلو خپل ناول 5مه برخه به مخ په وړاندې بیا بوځو. نو دغه خبره شوې وه چې ګلپري ځان له هم جامې جوړې کړې، انځرګل هم جوړې کړې او جانب بیل هم جوړې کړې، هغوی یې ښه سنبال کړل. بیا ګلپري له چې دی نو ګلپري نایم راوسته د کلي، انځرګل له یې ویښته واړه کړه، د لامبلو نه پس نوکونه یې ورله کټ کړل، جامې ورته واچولې، جانب یې هم سینګار کړه، سنبال یې کړه، ویښتې ورله ویندل. د هغې پس بیا یو لوی د ټولو نه کار یې دا وکړه چې انځرګل یې یو مدرسې ته بوته، د مور په اجازت مور ته ورله ډېرې خبرې وکړې چې د ده مذهبي، اخلاقي او دیني تربیت پکار دی.
زلمی شو خو اوسه پورې ستا په څنګه لودو کېږي ته ولا په خوله کې روټۍ ورکوې مونځ نه ورځي کلمه نه ورځي به هر حال هغې بوته یو مدرسه کې داخل کې یو متمم سره یې خبره وکړه او مور نه چې ولا مونځ وورو نو هغې هم د مونځ کیسه ګډه وډه وه د هغې تربیت یې هم وکړو ورسره چې د نو په دیني احکاماتو پوه کړه مونځ یې ورته ټیک ترتیب یې ورته برابر کړ بیا د هغې نه پس بل کیسه دا وشوه چې مونږه د ناول دا د هغې نه پس به بیا په میاشت کې یو پیره تله د انځرګل خبر بیا اخیسته استاد له بیا پیس ورکو او بیا 10 میاشتې پس چې هغه کور ته راغی په چوټۍ نو حالات یې ډېر زیات بدل شي وو هغه نه چې دی نو ډېر نیک کس جوړ شوی وو خبرې هم ډېرې نه کولې اخلاقي طور هم ټیک شوی وو دیندار هم شوی مو مونځ به هم د جمع سره کو تهجد به هم کول اشراق به هم کول چې بیا ته مور هم ورپسې خفه وه ګلپري هم ورپسې خفه وه خو به هر حال هغوی وي چې یاره د ده تربیت وشي د ده خصمانه وشي او د ده نه سړی جوړ شي بیا د هغې نه پس یو میاشت پس چې لاړه نو متمم صاحب ورسره میلاو نه کړو ورته یې وویل چې هغه ملګرو سره تللی دی تا سره نشي میلاوېدی به هر حال چېرته تللی دی بس خیر را به شي دا غم ته مه کوه وایي ما ځکه تپوس وکړه چې یاره که څه ته ضرورت وي هغه ورته هېڅ ضرورت هم نشته دواګانو ته ضرورت دی او دوا ورته وکړې چې الله یې قبول کړي د هغې نه پس بله خبره بیا دغه وشوه چې د امان او د کوچني استاذ خبره وه چې امان د سترخان کار له به ته بټو ته هلته چې دی نو د هغه 10 بټۍ وي او د ټولو سره به منشیانو سره به هغې حساب کتاب کو د هغه ټولو منشیانو سرمنشي یې سوپروایزر دی و او د هغوی سره به کوم حساب کتاب بیا پاکوه هغه ټوله پنګه به یې راټولوله او سترخان ته به یې حواله کوله د دې نه علاوه د سترخان د کور سطر هم د هغه نه مات شو د هغه ټول کارونه هغه ته په حواله شو هغوی ډېر زیات خوشحاله و د سترخان 2 لوڼې وې او د هغه 2 زامن او یو زوی سلیمان یو احسان د هغه لوریانو چې دنو په پېښور یونیورسټۍ کې یوې سبق وي یوې ماسټر کړی او بل څه د جاب کوشش یې کو چېرته څه محکمه کې افسره وه او سلمان دا د ایکسپورټ امپورټ کار کول دا بل چې دی احسان دا په 12 کې یو 12 پیرې پیل شوي وو اخلاقي یعنی دا چې نالایق او ذهني نالایق و دغه ټولې خبرې روانې وې چې یو پیره د کور ته راغی ماسخوتن روټۍ موټۍ وخوړه خپله بستره کې پرېوته امان د پلار سره یې خبرې وکړې او دو کته د په بستر باندې پارپیوم هم لګېدلې وه او د بالغ د لاندې وکتل یو خط پروت و په هغه خط کې چې دو کته نو هغې کې دته لیکلي شوي وو چې یاره بابوګله لږ په وخت کور ته راځه ځکه چې ستا د لیدو په انتظار مې سترګې سپینې شي چې په رڼا کې د چېرته ووینم او که نه په ما څه وشو نو زما ذموار به ته دا خبره د خپل ځان دپاره دمکي وګڼله او ویرېده چې دا څنګه خبره ده ګلپري ورته را یاده شوه ډېر لرې په سوچونو کې لاړه چې ګلپري زما د ماشوموالي ملګرې وه دومره ماشوموالي چې زموږ سکول یو ځای و زموږ ماشوموالي یو ځای و په بلوغت کې هم مونږ د نفس هم مونږ ډېر وخت یو ځای و خو ما ته هغې چېرته داسې خبره نه وه کړې او نه ورته ما داسې خبره کړې وه په دې خبره دې ډېر زیات حیران او یو ټپه صرف د بېلېدو په وخت کې هغې کړې وه چې یاره اشنا د لارې نه هېرېږي زه به د عمر اشنا څنګه هېرومه دې نه پس بیا دا ګلپري ته دا پته نه وه لګېدلې چې کوچني استاذ چېرته دی او امان چېرته دی او امان ته د هغې د پلار د مرګ پته هم نه وه لګېدلې دغه ټولې خبرې شوې وې بهرحال ده وي چې یاره زه څه خط لیکم د دې جواب ورکوم ته دې خط په دې بل طرف خو چې ده کوشش وکړه نو په خط ورته د ګلپري تصویر جوړ شو او ده داسې محسوسوله چې زه د هغې په مخ لیکل کوم ده خط ونه لیکو دی وده شو سهار پاسېده ناشته یې وکړه اجازت یې واغسته کار له لاړه چې کور ته کله واپس راغی هغې انتظار کوه د پلار سره ناسته وه دې په وخت راغی د کور مخې ته خبرې اترې یې کولې هواخوري یې پلار کول او ګلناز ورسره خبرې اترې کولې به هر حال دې خپلې کمرې ته سیده لاړ هغه خط یې راواغسته هغه یې کته کوم چې دې ته رالېږلی شوي وو د بالغ لاندې ښودی شوي وو په دې کې ګلناز راغله د مخې ته ودرېده د چې وکته په لومبي ځل یې ولیده ده ویل ګنې د قدرت یو شاهکار تصویر ګورمه بیا به هر حال تپوس یې ته وکړه چېرې نن خو د وخته رالې ده ورته د چا په حکم راغلم هغې ورته په حکم نه په خواسته نو ورته یې که ته ګلناز یې چېرته نو تا خو ما ته حکم کړی و دمکي دې را کړې وه
څنګه دم کی تا ما ته ویلو که په ما څه وشو په تا به تاوان وي ټیک ته ما انتظار نشو کولی په دغه وجه مې و بیا دغه خبرې هم وکړې چې یاره زما ستا رشته کېدو واله ده زما ډېر ارمان و چې زه تا سره ملاقات وکړم څنګه رشته کېدو واله ده ما ته خو پته نشته وایي زما مور پلار ستا خبرې کوي زما مور پلار ته زما د مړ ورور عرب جمال په شان ګڼي او هغې وایي چې دی زموږ د کور بنده شي بهرحال دغه ټولې خبرې وشوې ده ورته ستاسو رایه ده او ته ما لا فیصله نه ده کړې ورته شکر دی ښه خبره ده چې نه ده کړې او فیصله داسې په اسانه مه کوه ځکه چې دا د ټول ژوند فیصله وي دنیا بیا تپوس وکړه چې فرض کړه که زه هغې مجبوره کړم او ما په د هغې خبره ومنله نو ستا به څه رایې وي د جواب ورکوه پته نه لګي چې څه خبرې به کېدې چې علي رحمن د پلار راوسته کوټې ته هغې را ننوتله او ګلناز لاړه او بیا په سبا له چې دې کار له لاړه نو دې 4-5 ورځې نو غیب و په 4مه 5مه ورځ چې دې د کار نه راغی نو داسې وشوه چې د دې په کور کې چې دنو د دنیا د فقیر بابا بچي او هغه ښځه او فقیر بابا سرې سترګې ناست و یو لوی انقلاب راغلی و تر دې ځای پورې ما د ناول 4مه برخه ویلې وه 5مې برخې ته ځو ګورو دغه ناول چې مخکې څه کوي چېرته ځي ناول دی ورکې لارې لیکوال دی پرویز شیخ او 5مه برخه تاسو سره شریکومه فقیر بابا د هغه په کوټه کې سرې سترګې ناستو سره د خپلو بچو د ورتلو سره د هغوی د ټولو په مخونو کې رونق راغی او په وجودونو کې احسا راغله د ورتلو سره یې سلام واچوه ټولو سلام واغسته خو پلار یې سلام وانه غسته هغه پوهه شو چې پلار مې رانه خفه دی کوچني استاذ ته ورنږدې شو په ناسته ورته غاړه وته د خپل پلار لاسونه یې ښکل کړه پلار د هغه نه په جړغونې اواز تپوس وکړ امانه ته چېرته تللی وې بچیه هغه ورته وویل بابا زه د سترخان سره جلال آباد ته تللی وم او د هلته نه بیا اسلام آباد ته تللی وو کوچني استاذ وویل که ته په ما تنګ شوې نو ما د ځان نه مخکې که چې د ټول عمري غم نه خلاص شي امان وویل بابا ته داسې خبرې ولې کوي کوچني استاذ وویل داسې خبرې ځکه کومه بچیه چې ستا د تلو په سبب فقیر په تا پسې ټولې بټۍ ولټولې خو نه یې ته وموندې او نه ورته ستا په حواله چا څه معلومات ورکړله ته چې تلې نو دومره دې هم نشو کولی چې موږ له دې خبر راکړی وې امان وویل ورته بابا ما سترخان ته څو ځله وویل چې زه د کوره پورې ورځم او د بابا نه اجازه اخلم خو هغه دومره تعدي کوله چې زه یې هېڅ څه ته هم سم نه کړم او د ځان سره یې روان کړم د هغه د وضاحت نه پس ټول خاموشه شو یو شیبه پس امان ګلناز ته وویل ګلناز ته ورشه په موټر سایکل 2 غوټې پرتې دي هغه دواړه راوړه ګلناز ته دا د هغه ړومبې فرمایش شو د هغه د حکم اورېدو سره هغه په توندې د کوټې نه ووته او د موټر سایکل نه دواړه غوټې راواغستې او د هغه په وړاندې په میز کېښودې هغه یوه غوټه پرانسته او د هغې نه یوه کپړه یو ټوکې راوویسته او د پلار په غېږ کې یې کېښوده ورته یې وویل بابا دا ستا جامې او پټکې دي بیا یې بله کپړه راوویسته او هغې فقیر خان ته ونیوه ورته یې وویل بابا دا ستاسو جامې او پټکې دي په 3م ځل یې یو بله کپړه د ګوتې نه راوویسته او د فقیر خان ښځې دلبرو ترور ته یې ونیوله ورته یې ویل ترورې دا ستا جامې او لوپټه په 4م ځل یې یوه تیاره جوړه د ګوتې نه راوویسته او ګلناز ته یې ونیوله او ورته یې وویل دا واخله ګلنازه دا ستا جامې او لوپټه په 5م ځل یې یو بل ټوکې راوویسته د ګوتې نه علي رحمان ته یې ونیوه ورته یې وویل دا واخله ګله دا ستا جامې او څادر ټولو په حیرانتیا او مسکا یو بل ته کتل او خوشحالېدل چې ټوکې ختم شو نو دلبرو ترور ته نه تپوس وکړه ځان له دې سره ونه لړل زویه امان وویل د ځان دپاره مې کپړې اغوستې دي خو د جوړولو دپاره مې درزي له ورکړي دي دلبرو ترور ورته وویل دومره ډېره خرچه دې ولې کوله په پیسو لږ لاس نیسه بچیه ستا په سر ډېرې لویې ذموارۍ پرتې دي د هغې په خبره ګلناز مسکی شو او سترګې یې ښکته کړې امان هم مسکی شو په خندا کې یې هغې ته وویل پیسې د لګولو دپاره ګټلې کېږي ترورې که داسې ګټلې کېدې او جمع کېدې نو هر سړی به کروڑپتی و پیسې ښه څیز دی خو د ځان نه ښې نه دي د هغه په خبره ټول په خندا شو په دغه خندا کې هغه بله غوټه راوسپړده او د مټیایۍ یو ډبې یې ترېنه راوویسته هغه یې کولاو که د مټیایۍ یوه دانه یې ترېنه راواغېستله او پلار له یې پې خوله خوږه کړه
بیا ټولو ته وار په وار ډبې ونیسه او هر چا ترې نه یوه دانه اوچته کړه. ګلناز چې د مټیایه دانه په خوله کړه نو د امان نه یې تپوس وکړو دا هر څه په کومه خوشحالۍ کېږي؟ امان وویل دا په دې خوشحالۍ کې چې تاسو ټول په لومبي ځل زمونږ کور ته راغلي ټول خاندي. دلبرو ترورو ویل زویه ستا په وجه بابا ډېر خفه و او نن څلورمه ورځ ده چې ډوډۍ هم نه ده خوړلې. بیا داسې مه کوه زویه چې کله دې هم د شپې نیت وي نو مونږه خبروه. خلک ښه نه دي په هیڅ چا هم باور نه دی پکار. امان وویل بیا به داسې نه کېږي ترورې بیا چې کله هم چېرته شپې له ځمه نو تاسو به خامخا خبرومه او د دې دپاره ما 2 موبایلونه هم واغستل یو به ما سره وي او بل به تاسو سره په کور کې وي. او د دې نه پس هغه د خپل سامان نه 2 موبایل راوویستې او دلبرو ترور ته یې ونیولې. هغې د هغه 2 موبایلونو نه دواړه موبایل یې په خندا خندا واغستې او ویې ویل زویه په دې څیزونو نه پوهېږم دا به ګلناز له ورکړمه دا پې پوهېږي دا د دې څیزونو خلک دي د دې دور. بیا دواړه موبایلونه ګلناز ته نیسي او ورته وایي یو موبایل په دې کې واخله او ځان سره یې کېده. ګلناز د مور نه دواړه موبایلونه واغستل یو یې ځان سره کړ او بل یې امان له ورکړ. بیا مسکی شي او په خندا خندا کې وایي اوس چې چېرته ګرځې نو ځه ګرځه نه پټېدی شي او نه روکېدی شي. فقیر بابا وویل امانه بچیه تا خو به ډوډۍ هم نه وي خوړلې که نه؟ امان وویل نه بابا سترخان ته مې تیاره ډوډۍ په دې پرېښوده چې د بابا سره به مې یو ځای وخورم ډوډۍ. فقیر خان وویل بچیه ډېر دې ښه وکړله ستا د تلو نه پس د بابا سکه هم نه ده کړې ته ورسره په خپله یو ځای ډوډۍ ته کښېنه نو ته به هم وخورې او هغه به هم ډوډۍ وخوري. بیا ښځې او لور ته وایي ځای ورشئ د دې دپاره د ډوډۍ بندوبست وکړئ. دلبرو ترور په کوټه کې ټول ټوکي راټول کړل او د کمرې نه بهر ووته. هغې پسې ګلناز او علي رحمن هم ووتل او لږه شېبه پس فقیر بابا هم ورپسې ووته. د دې نه پس هغه پلار او زوی دواړه ناست وو. امان ورته د سترخان سره د جلال آباد او اسلام آباد د سیل سپاټې او د هغه د کاروبار او د هغوی د کورنۍ په حواله خبرې اترې کولې او پلار ورته خخه کول. د پلار د یو تپوس په جواب کې هغه وویل بابا په جلال آباد او اسلام آباد کې د سترخان د خښتو ډیلران دي. زه یې په دې غرض بوتلی ومه چې ما د هغوی سره مخامخ کړي او آینده دپاره هغوی ماله پیسې راکوي. یعنې چې کله پیسې هغوی سره جمع کېږي بیا به ورپسې زه ځمه مخکې به سترخان ته یا زوی اوس به زه ځمه وروړم بیتې. کوچني استاد ورته وویل داسې معلومیږي چې سترخان ستا نه خوشحاله دی ځکه خو یې خپلو ډیلرانو سره مخامخ کړې. امان وویل بابا هغه په ما دومره مهربانه دی چې زه څه وایم نو هغه کېږي زما مخې له بلکل نه راځي او دا اوس چې مې کومه سودا راوړه نو د دې ټولې سودا پیسې هم هغه د خپله جیبه ورکړې. د دوی خبرې لا روانې وې چې ګلناز او علي رحمان ډوډۍ راوړه. امان درې وغوړول او چې هغوی ډوډۍ ته کېناستل نو علي رحمان ته غلی غوندې ووته. د علي رحمان د تلو نه پس ګلناز هغه ته په مسکا وکتل او ورته یې وویل بابو تا خو ماله مبارکي را نه کړه. امان چې هغې ته وکتل نو د هغه د لاس راوړلې شوې نوې جوړه یې اغوستې وه او لوپټه یې په سر کړې وه. هغه مسکی شو ورته یې وویل مبارک شه ډېر ښکلی میچنګ دی. هغه نور هم څه ویل خو د پلار د موجودګۍ په وجه یې څه ونه وی او په خوله یې لاس کېښوده. ګلناز د هغه په کټ کې کېناست او په موبایل کې یې ګوتې وهلې. بیا یې د امان نه د امان د موبایل نمبر معلوم کړ او په خپل موبایل کې د ځان سره سیو کړ. کله چې یې ډوډۍ وخوړله نو لوښي یې راټول کړ او کور ته روانه شوه. چې کور ته ورسېدو نو امان ته یې میسج وکړ چې هغه موبایل وکته نو په میسج کې ورته لیکلي وو سبا سهار به ما سکول ته رسوي زه به بهر د غټې شوې سره ستا انتظار کوم. هغه چې میسج وکته نو د ځان سره یې وویل د خپله لاسه مې ځان له کار وکته. موبایل هم عجیبه څیز دی کومه خبره چې په مخامخ نشي کېدی هغه د کال په ذریعه یا د SMS په ذریعه ډېره په اسانه کېدی شي. امان په کټ کې ډډه ووهله او د ګلناز په خیال کې ډېر لرې لاړو. هغه د فطرت هغه نازکه غوټۍ وه چې د دنیا د تودو سړو بادونو نه لرې د فطرت په غېږه کې محفوظه پرته وه.
هغې اگر چې هغه پټ په پټه پتلو راتلو څو ځله لیدلی و، خو دغه لیدنه د یو عام سړي د لیدنې نه علاوه هیڅ نه وه. چې کله د هغوی په کور کې د ګلناز په وړاندې د هغې د مور او پلار خبرې شروع شوې، یو بل سره د امان متعلق خبرې یې کولې او دغه ګنګوسې هغې واورېدې، د کمې تعلق چې د هغې په خیال د هغه د ذات سره و، نو د ګلناز په خیال کې د هغه د لیدو اشتها پیدا شوه. چې کله د هغوی ځان په ځان له ملاقات شو، په غړېدلو سترګو یې یو بل ولیده، نو په ړومبي نظر دواړه د یو بل زړونو ته پرېوتل. د ګلناز په خوله کې جبه وګرځېده او په موسېدو او اشارو کنایو کې د خپل رای اظهار هم وکړ. که د کوچني استاذ او د علي رحمان پر راتلو د هغوی خبرې نیمګړې نه وې پاتې شوې، نو کیدای شي چې د هغوی ترمنځ لوز او قول هم شوی و. خو که حقیقت ته وکتلی شي، نو د هغوی د لوز او قول ضرورت هم نو، ځکه چې د هغې د مور او پلار د فیصلې په وړاندې د هغې د فیصلې هیڅ اهمیت او قیمت نه و. البته د امان د فیصلې نوعیت بدل و، د هغه د مخ د اړولو هیڅ څوک هم نه و او هغه په خپله فیصله کې آزاد و. خو په دغه ازادۍ کې هغه د حالاتو او واقعیاتو په زولنو کې بند و. هغه ځوان زلمی و او د هغه په بدن کې د ځوانۍ ګرمه وینه وه او په دغه وینه کې د ګلپري معصومه مینه وه. خو هغه د ناترسه زمانې څپېړو داسې ووهو چې د هغه کچه ارمانونه کچه په کچه لوغړن شو او سوځېدل، او د هغه د ژوند ملګرې ګلپري د هغه نه جدا شوه. د دواړو لارې بیلې شوې او د ظلم په تورتم کې دواړه په ورکو لارو سر شو. دواړو د ژوند په سمندر کې شپې سبا کولې، دواړو د ژوند په سمندر کې هلې ځلې کولې او په هغه معاشره کې شپې سبا کولې په کومه معاشره کې چې وړ دی او پړ دی. په دغه معاشره کې د ځان ځای کولو خپل مقام ته د ځان رسولو ګلپري ته د مردانه قوت د تحفظ ضرورت و، او په دې غرض هغه انځرګل ته سترګې په لار وه. دغه شان امان ته هم د یو داسې صنف نازک د سهارې ضرورت و چې د ژوند د کږلېجنو په سختو وغځنو لارو کې نه صرف د هغه خپې کلکې کی بلکې د پرمختګ امید یې نور هم توانا کړي. په دې غرض د ګلپري نه پس د هغه سترګې په ګلناز ولګېدې او لګېدلې پاتې شوې. د هغې د میسج په باره کې د امان مختلف خیالات راتلل او د هغه جذبات یې پارول. په دغه سوچونو او فکرونو کې د هغه سترګې پټې شوې او هله وغړېدې چې هغه ګلناز ناشته په لاس د هغې کوټې ته ورغله او په موسکا یې ورته وویل، پاسه بابو ګله ناشته وکړه. د ناشتې نه پس هغه د پلار نه اجازت واخیسته او ډیوټۍ له په هغه لاره روان شو په کومه لاره چې به ګلناز سکول ته تله. چې لږ مخکې لاړه نو هغه ورته د غټې شوې لاندې ولاړه او د امان د راتلو انتظار یې کوه. امان چې کله د هغې خوا ته ورسېده نو موټر سایکل یې د ګلناز په خوا کې ودرېوه او ورته یې وویل، راخیجه ناوخته دی چې ځو. هغه د امان سره په موټر سایکل کېناسته او د سکول په طرف روانه شوه. ډېر خلک د دوی نه مخکې پیاده روان وو، په هغوی تیر شو، خو دې ته د هیڅ چا اندازه هم نه لګېده. البته دې ډېرو خلکو ولیدل. کله چې هغه د دنه د سکول د ګیټس په خوا کې کوزه شوه او امان ته راواپس شو، نو امان داسې محسوسول چې ما د خپل ژوند ټول هر څه هغې سره پرېښودل. د دې نه پس دا د هغه معمول شو چې هر سهار به یې سکول ته رسوله او د چوټۍ نه پس به یې کور ته بوتله. په واپسیا کې به کله کله د غټې شوې لاندې ودرېدل او خپلو کې به یې یو بل سره ډېرې خبرې او ګیلې مانې کولې. د هغوی د مینې کیسه د غټو شوو پاڼو اورېده او افسانې ته جوړېدې او په ټول چاپېریال کې د پاڼو په شکل دوړېدې او خورېدې. د هغې د فرمایشونو نه علاوه به هغه هر ماښام څه ناڅه ګلناز له راوړل او د نورو خلکو نه پټ به یې ورله ورکول.
هغوی دواړو یو بل شریک حیات تسلیم کړي وو او د هغوی هیڅ خبره هم د یو بل نه پټه نه وه. د هغوی د مینې دا سلسله چلیده او لکه د خوږو منو سلوا په شان په هغوی ورېده. هغه د چا خبره چې ورانه شي نو ورانه شي او چې سمه شي نو سمه شي. اوس د هغه د قسمت ستوري د زمانې د گردش نوتې وو. دلته پکې د فقیر بابا ټوله کورنۍ مهربانه وه، اولته په ستارخان او د ستارخان ټوله کورنۍ مهربانه وه. د ستارخان نه علاوه به کله کله مشرې بیبي او د کورنۍ نور زنانو سره هم د شاپینګ دپاره بازار ته ته. یو ورځ چې هغه د ټولو بټونه پیسې را غونډې کړې او مازدیګر یې ستارخان له حجرې ته یوړې، نو هغه د حجرې په لویه برنډه کې پړسېدلی ناست و او احسان هم یو طرف ته سرې سترګې ناست و. امان د ورتلو سره په ستارخان سلام واچو او لاس یې ورله ورکړ. ستارخان د هغه سلام واغسته، خو د لاس ورکولو په ځای ورله د ګوتو سوکې ورکړې. امان د هغه په دغه رویه حیران شو، خو چې ستارخان ته یې وکتل نو په دې نتیجه ورسېده چې ضرور د هغه د رویې نه ورته دا خبره ثابته شوه چې ضرور داسې څه خبره د دوی په منځ کې شته دي چې پلار او زوی د یو بل نه راښکلي ناست دي. د هغې نه پس یې احسان سره لاس میلاو کړ، خو چې کله یې احسان له لاس ورکوه نو د هغه هم هغه طرز عمل وکم چې د پلار و. هغه ستارخان ته مخامخ په کټ کې کېناست او د روپو چې کومه تیلی وه ورسره چې کومه یې راوړې وه امان، هغه یې وسپړده او روپۍ ورسېدونه یې ترېنه راوویستل او چې ستارخان له یې ورکړي. هغه ورته په غوسه وویل تیلی مه پرانځه، دغسې ښه ده. هغه د پرانست تیلی غوټه بیا وتړله او ستارخان ته یې په کټ کې کېښوده. ستارخان تیلی د یو ګوټ نه ونیوله او په غوسه کې د برنډې کوس سرته لړه کړه. د هغه په رویه او کبر امان حیران هم شو او شرمنده هم شو. د امان په زړه کې ډېر خیالونه راغلل، خو د ټولو نه چوړ دا و چې کیدی شي چې دا د دوی څه کورنۍ معامله وي او هم د هغې کورنۍ معاملې په وجه دا دواړه خفه وي. په حجره کې مکمله خاموشي وه. د دغه خاموشۍ هرې لمحې هغه له په چپه خوله ټکونه ورکول. نن امان په خپلو راتلو دې حجرې ته ستومانه و او په زړه کې دا خبره څو ځله تېره شوه چې دلته زما ناسته بې ځایه ده، بې ګټې ده او ما له د دې ځای نه تلل پکار دي. امان تلل غوښتل، خو د تللو په چل نه پوهېده چې څنګه پاسمه. یوه شیبه پس یې خپله هغه غاړه تازه کړله او ویې ویل خانجي ما ته اجازت دی زه تلی شمه. هغه ورته په پړسېدلي مخ وکتل او سر یې ورته وخوځو. امان سلام وکړ او روان شو. چې یو څو قدمه مخکې لاړ نو په دروند اواز یې ورته وویل راواپس شه امانه. امان چې په تلو کې په شا وکتله نو خپه نیولی شو، نو اواز یې ورته وکړ دلته راشه. هغه واپس شو، د هغه خواله لاړه. امان د هغه مخې ته ودرېد او پوښتنه یې ترې وکړه څه حکم دی ما دپاره خانجي؟ هغه ورته په سرو سترګو وکتل او بیا یې احسان ته ګوته ونیوله او ورته یې وویل دا هلک اوس په دې سات 10 نمبر بټۍ ته ورسوه او د جالۍ مزدورۍ ته یې واچوه. هغه دواړو ته په حیرانتیا وکتل او یې ویل خانجي دا زه څه اورمه، کشر خان به اوس د جالۍ مزدوري کوي؟ ستارخان وویل ولې په مزدورۍ کې څه شرم دی؟ زه په خپله د جالۍ مزدور 15 کاله پاتې شوی یم. امان وویل ورته په مزدورۍ کې شرم نشته خانجي، خو دا مزدوري د کشر خان د حیثیت مطابق نه ده. ستارخان ورته وویل که زما په بټۍ کې د دې نه کمتره مزدوري وي نو د هغې دپاره به مې لېږلي وو، خو افسوس چې زما په بټۍ کې بل د ده د حیثیت مطابق داسې کار نشته د دې نه علاوه. امان وویل خانجي که داسې څه خبره وي نو زما کار به دې کوي او د جالۍ مزدوري به خیر دی زه کومه. ستارخان وویل که په ده کې عقل وي نو موږ سره د څه کمی دی؟ دی هم په دغه اور کې د سېزلو قابل دی کم چې په بټۍ کې بلیږي. امان وویل خانجي تپوس کولی شمه چې د کشر خان نه څه داسې غلطي شوې ده چې د هغې په وجه ستاسو طبیعت خدای مکه خراب دی. د هغه په تپوس د ستارخان طبیعت خوشګوار شي او اشاره ورته وکړه دې کټ کې کېنه امانه
چې د ده د قابلیت او لیاقت ټوله کیسه درته وکړمه. امان چې هغه ته په کټ کې مخامخ کېناسته نو ویې ویل ورته ګوره امانه خفه نه شي، زما ځینې خبرې سختې وي خو حقیقت ته نږدې وي. ستا مثال به واخلو، ته یو غریب او بې کوره سړی یې، خو داسې به وګڼو چې ته د ټولو غریبانانو نمایندګي کوې. زه د دې علاقې خان یم او د ټولو خانانو نمایندګي کوم، او مونږ ټول د یو ادم بابا اولاد یو، خو ستاسو او زمونږ په معاشي او معاشرتي او سیاسي ژوند کې ډېر فرق دی، د ځمکې او د اسمان عمره. تاسو غواړئ چې په ګېډه ماړه شئ، د دې دپاره محنت کوئ. تاسو غواړئ چې په جامه او په کپړه مو بدن پټ وي، د دې دپاره محنت او مزدوري کوئ. تاسو د یخنۍ، ګرمۍ او باد او باران نه د بچ کېدو دپاره کور غواړئ، دې دپاره تاسو محنت او مزدوري کوئ. ستاسو رورولي، خپلولي او عزیزولي، تربګني او دشمني خپلو خپلوانو او رشتہ دارانو سره وي. یعنی ستاسو همسنګ، ستاسو په رنګ چې کم خلک وي، نو د هغوی سره چې کم ستاسو په شان په مینه غز نه لري، نو د هغوی سره ستاسو غم ښادي او رشتې او ورکړه راکړه او دشمني او تربګنۍ وي. په نسه خبره یو ورور راپاس یو بل قتل کړي، مقتوله درې ته لاړ شي او قاتل چې دی صادر په اوږه او ټوپک په لاس علایقه غیر ته لاړ شي. د قاتل په حیثیت کې هیڅ فرق هم را نشي، ځکه چې دلته یې هم مزدوري کوله او هلته هم مزدوري کوي. دواړو ځایونو کې هغه مزدور دی، داسې ده که نه ده؟ امان وویل بلکل هم داسې ده خانجي. ستار خان وویل اوس به راشم خپل ځان ته. زمونږ مقابله د خانانو سره وي، تاجرانو سره وي، صنعتکارانو او کاروباریانو سره وي. ستاسو سیالي د ښه ټوپک او ښه کلاشنکوب سره وي، زمونږ سیالي د ښه بنګلې، ښه ګاډو او د ژوند د جدیدترین ضرورتونو سره وي، او د دې نه علاوه د دې سره سره د ښه تعلیم او ښه نوکرۍ سره وي. زما زوی سلمان په امریکا کې ښه اعلی تعلیم حاصل کړی دی او د امپورټ ایکسپورټ کاروبار کوي، او ښځه یې چې ده نو هغه په یونیورسټۍ کې پروفیسره ده، او دا لږ احسان دی 12 ځله په 12 کې پیل شو. د ده دپاره ما خو د خپل طرفه ډېر څه وکړه، د ده د امتحان عمله مې مړه کړه، جیبونه مې ورله ډک کړل او په پارچو پسې مې وله ښه منډې ووالې، خو نتیجه یې دا شوه چې څنګه وم هغه شی دی. ټول تربوران او خپل خپلوان را پورې خاندي، خو د ده په خندا څه زما سترګې یې ښکته کړي دي. د ده چنغله چې ده نو هغه په عدالت کې سیول ججه ده، او د ده دپاره په محکمه پولیس کې د ایسای پوسټ نوکري تیاره پرته ده، خو د هغې دپاره شرط دا دی چې د 12 تعلیم چې دا 12 دی پاس کې دا ډیګري ورسره وي. اوس سبا بیا د 12 امتحان شروع کېږي او د دې لکه ډوسه پروا نشته. بس خو چې سار شي او مازدیګر شي نو دی به بیټ په اوږه کې او د کلي په لویه ډاګه کې به یې د هلکانو سره کرکټ شروع کړي وي. بله خبره دا ده چې په کرکټ کې هم ښه نه دی که نه؟ که په کرکټ کې ښه وي نو بیا به مو هم مخ په لاړو وي، چېرته څه ښه ځای ته خو به مو رسولي و که نه؟ خو هلته یې هم دغه حال دی کوم چې په تعلیم کې دی. امان خان دی او هغه ته په خندا کې وایي خانجي که تاسو د ده د سر صدقه ورکړه نو انشاءالله چې دی به پاس شي. د دې سره هغه پاسې د روپو تیلې راواغسته او د امان په کټ کې یې کېښوده. ستار خان ورته وویل دا تیلې واخله او ټولې صدقه که، خو چې دی پاس شي. امان وویل دې تیلې کې 20 لکه روپۍ دي، زه درنه دا صدقه نه غواړم. ستار خان وویل زه ستا په مطلب پوه نه شوم، ته څنګه صدقه غواړې؟ امان وویل ورته خانجي دا روپۍ کور کې کېده او ته جومات ته لاړ شه، د ده دپاره د صدقې او 2 رکعته مونځ وکړه، الله به یې پاس کړي انشاءالله. ستار خان وویل نه کېږي امانه، نه کېږي، دا هر څه مې کړي دي خو نه شوه، تعجد مې کړي دي د دې دپاره. امان وویل ته خپل منځونه کوه او د خپلې لوبې کوي، انشاءالله پاس کېږي به، بیا ستاسو دعا به الله قبوله کړي یو وخت. دا ځل باور در کوم چې پاس کېږي به انشاءالله.
سترخان وویل ته څنګه په دومره کلک باور سره وایې چې دی به پاس کېږي؟ امان وویل ورته خانجي زه په انتهایي یقین سره وایم چې دی به دا ځل پاس کېږي او خامخا به پاس کېږي، خو دا خبره د راز ده او ټول عمر به راز وي. ستارخان وویل دا خبره وکړه، زه ستا په خبره پوه نه شوم امانه. امان وویل په رازدارانه لهجه کې ورته د ده په ځای به زه په امتحان کې کښېنم او زه به د ده په ځای امتحان ورکړم. د هغه په خبره سترخان د ډېرې خوشحالۍ نه په ناسته یو ټوپ ووهه او په خوشحالۍ وایي دومره لوی احسانه. امان وویل او خانجي په احسان باندې دا احسان اډو احسان نه دی، دا احسان د هغه احسان عشر هم نه دی کم چې تاسو ما سره کړی دی وکوئ، خدا واده ما سره وکړي چې دا راز پاش نشي. دا واده به ما سره کوي ځکه چې زه ډېر غریب سړی یم، د تاڼې تحصیل او د کچرو د دیکو نه یم. دا راز به ټول عمر راز هم وي. ستارخان ورته وویل او بله خبره دا ده چې ته څه غریب هم نه یې، د ستارخان زوی او زه به په هر حال ستا تحفظ کوم. امان وویل ډېره ښه ده، نن شپه به زما دلته وي ځکه چې زه به د پارچې دپاره تیاری کوم. ستارخان وویل ډېره ښه ده، دا ستا خپل کور دی. ستارخان احسان ته وویل ورشه زویه امان ته د مېلمنو هغه خاص کمله لرې که او خپل ټول کتابونه دې ورله ورکه او ډیټ شیټ هم ورکه چې سبا د څه پیپر دی. هغه ډېر په تادۍ سره پاڅېده، کور ته لاړه، خپل کتابونه او ډیټ شیټ او امتحاني سلیپ یې راواغسته او هغه له یې ورکه. بیا یې هغه د مېلمنو خاص کمرې ته بوته او ور یې ورپسې پورې که. امان ګلناز ته کال وکړه چې د څه ضروري کار په وجه زه کور ته نشم درتلی. دې نه پس یې موبایل بند که او د پارچې تیاری یې شروع که. هغه د شپې تر ناوخته پورې د پیپر په تیاری کې لګیا و. کار یې وکړه، د هغې نه پس وده شو، سهار مونځ یې وکړه چې پاڅېد نو د مونځ نه پس یې ناشته وکړه او د ناشتې نه پس پارچې له روان شو. د پارچې حل کولو نه پس چې امان د ستارخان حجرې ته ورغی نو ستارخان په بې صبرۍ سره د هغه انتظار کوه او ناست و. ستارخان د امان په لیدو مسکی شو، تپوس یې ترې وکړه ستارخان امانه بچیه پارچه څنګه وشوه؟ امان ورته وویل ډېره ښه وشوه بابا، بلکې زما د توقع نه هم ښه وشوه. ستارخان د هغه په خوشخبرۍ ډېر خوشحاله شو، ځان ته راجوخ کو، ډېره شیبه یې په سینې پورې کلک نیولې وه. بیا ورته وویل راځه بچیه ډوډۍ تیاره ده، ما ستا انتظار کوه. دواړو په یو دسترخوان ډوډۍ وخوړه. د روټۍ د خوراک نه پس یې اجازت واغسته، په موټرسایکل سور شو، خپلې ډیوټۍ لاړه. د مازدیګر نه مخکې هغه خپله ډیوټي پوره کړه. ستارخان له یې پیسې ورکړې او کور ته روان شو. په روانه کې د کور دپاره د ګلناز دپاره سودا هم وکړه او چې لږ ساعت تېرېده نو کور ته ورسېده. په امتحان کې چې به کله وقفه راغله نو امان به خپله ډیوټي کوله. د امان دا تکنیک و چې کله به پارچه وشوه نو هغه به په سوالیه پارچه متوقع نمبر راجمع کولی او چې کله اخیری پیپر وشو نو بیا د ټولو پیپرو نمبر جمع کړي او په یو لاس یې ستارخان له سوالیه پیپر ورکړي او په بل لاس یې ورله د ټولو پیپرو راجمع شوی متوقع نمبر ورکړي. مبارکي یې هم ورکړه. د احسان په قابلیت کې د امان په قابلیت کې د هغه هیڅ شک نه و، خو د هغه د خپل زوی احسان نه دومره مایوسه شوی و چې د امان زیرې ورته د ړندو سپرلي ښکارېده. به هر حال هغه د امان د کارکردګۍ نه ډېر خوشحاله و. ګلپري خپل مهنت او مزدوري کوله، خپل ځان یې هم پاله او د جانې به یې هم خیال ساته. هغې به د خپلې مزدورۍ نه لږې پیسې شو کولې او د خورین او په یوه خورینه خزانه کې به یې جمع کولې. کله چې هغه په خپلو خپو ودرېدله نو لومبی کار یې دا وکړه چې جانې به د ځان سره یې کړه او د کلي د رحیمداد کور ته لاړله او هغه له هغه پیسې ورکړې کومې پیسې چې د هغې د پلار په کپن د پن د هغه نه لګېدلې وي او د هغې نه پس یې بیا نوره محنت مزدوري چې کومه وکړه نو ځان له یې د سرو والۍ جوړې کړې.
دې نه پس هغې خپل کاروبار نور هم وسیع کړ او د بهر د مزدورۍ نه علاوه به یې د منیارۍ څه نه څه سامان په کور دننه هم خرڅوه. بهر ته د تلو نه وړاندې به یې د کور په 2 کټونو کې د منیارۍ څه سامان او ټوکې خواره کړه. هغه به یې جانۍ بېرته پرېښودل چې دا ته خرڅوه او په خپله به یې ګنډه واخیسته او په کلو کې به په کورونو کې ګرځېدله او دغه تجارت به یې کوه، مزدوري به یې کوله، خپل اخیستلی شوې سودا به یې په خلکو خرڅوله. دې نه علاوه به اتوار په اتوار د پولیو د ټیم سره هم ګرځېده او میاشت په میاشت به یې تنه تنها اخیستله. کله چې د هغې رونه د ګلپري د مزدورۍ نه خبر شو نو دمکي یې ورله ورکړه او داسې ورته سوال جواب راولېږه که د بهر ګرځېدل د پرې نه ښودل نو خپې به درله ماتې کړو. قدرمنو بالکل دغه د ناول 5مه برخه وه چې ما تاسو سره شریکه کړه او په دغه ناول کې تاسو وکتل چې نور رنګونه هم راغلل. وخت په وخت دغه ناول خپلې ښکلاګانې، خپل هغه پټ رازونه راسپړي، د هغه رازونو خزانې راسپړي کم چې تاسو ته نه دي معلوم او کم چې حیران کن رازونه دي او کم چې د دې معاشرې ترجمان رازونه دي او رنګونه دي. دغه به وخت په وخت راښکاره کېږي. ناول به د خپل رفتار سره دغه ټولې خزانې ستاسو په وړاندې راسپړي او ستاسو ټلیفون کال به اوس اخلمه. د دې نه پس به زه ګورم چې زمونږ سره به د ټلیفون په لیکه ملګري څه وایي، خپله رایه به د هغې څه وي، څه پوښتنه به د ناول په حواله کوي، څه خپله رایه به څه شاملوي. د ملګرو سره خبرې کوو. 52 143 اولنی ملګری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لطیف الله بھائی سلامونه قبل کا انور خان ام در ادم خیل. تاسو نوم چاته مو ټلیفون کړی دی جی؟ بس لږ تیر وتم جی، بس خاص ناول مې د ټول واورېدو په نامه کې د تیر وتم. شاهد علي شاهد مروره. شاهد علي شاهد. صحیح. بس محمد لطیف الله وویلو. صحیح صحیح صحیح. صاحب کیسه خو ډېر غټه مزه را پرېښوه او خوند را پرېښو او زیات خوند خو ماله د ګلپري د اخري 2-3 ټکو راکو چې هغې د عمره محنت او مشقت ادا کو، د پلار د کپن قرض خلاص کو. نو په خوند نورم راوړي خو لکه ډېر ښکلی خوند دې کې بیل بیل تربیت په دې دی چې خپلې کهانۍ ته سوچ وکړم، خپلې کمزورۍ ته سوچ وکړم چې کومې تېرې شوي دي. نو ګلپري او دغه د بټۍ والا نامې رانه امان ګوره کم حد رامنې که چې د پلار او د زوی هغه تعلقات به را جوړېږي پکې او ډېر خوند. ما خو ته همدغه مطلب واغسته چې هر زلمی دی دغسې جوړ شي لکه امان او هره پیغله دی د وطن داسې جوړه شي لکه ګلپري. بس ما دله دا آخري میسیج درکړ او انشاءالله دا آخري نه د دې دغه خوالي او ناول به او الله دې تعالی وس برکت درکړي او الله دې روغ لره او انشاءالله زه ستا هر یو ناول ډېر غور سره اورم او الله دې برکتي کړي او یاره ډېر خوند او رنګ سره دې ویل. ډېره مننه، مهرباني کور دې ودان غواړو. قدرمنو بالکل دغه زموږ سره انور خان ملګری زموږ اورېدونکي دي. بل ملګری ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر جی. جی وعلیکم السلام. څوک خبره کوي جی؟ خپل پیژنګلي وکړئ را سره. سر جی ملکن تاڼي نه خبره کوم. شاه فیصل. د ملکن تاڼي نه شاه فیصل نه د پولیس د تاڼي نه خبرې کوي کنه د تاڼي کلی نه خبرې کوي؟ تاڼي کلی نه خبره کوم جی. خنو تاڼه خو ملکن سره نه ده کنه، خو سوات سره راځي. هغه د بټخیل نم لري راځي اخو راځي. هغه ملکن دې لکه راځو کنه. صحیح. हाजी ټیک ته مو کې پولیسانو ما را پسې ټلیفون وکړي دا ته پکې دا معزز او شریف الناس کسان وته پولیس نه کوي. صحیح څه حالت دی؟ پروګرام دی وره در سره جی؟ او پروګرام خو بمونګه او ځکه چې زه بلان یم موږ د لوپو غوونه ور کنه خجی ها او موږ په خپل ما مخکې پړاوالي جاسوسي او سسپنس ما پړاوالي نه ولې دا اردو هغه نه تاسو وایئ چې زه بلایند یم او بیا تاسو وایئ چې ما به پړاوولي.
ما میټریک کړی دی څنګه شو خانداني مسله شروع کې خیو 2000 پر مالي کوي پړای کولې شو او هغه نه پس بیا د میټریک نه پس تاسو نظر لاړو زمونږ یو خورکه ده د دیر طرف ته چرته د ډیر خلک واله ده دا ستاو د هغه مسله یو د هغه هم مت سره یو ځل خبرې کول یو ډیر ښه شاعر ده هغه وویل چې مام دولسم کړی دی دولسم نه پس زمانه نظر چي دي نو دا خو ډیره ګرانه لکه چې 99 کې څنګه دغه راغلی سرجی صاحب خبرو کټ کوم د نیوزیلند ساينټیست راغله او څنګه نه نه بلډ وړو کنه جی جی نو هغه کې یو دغه راغلو کپټن وسره د فوج نه ریټایر او هغه په خپل بلډ او بیا علاج کړو هغه د اسلام آباد کې فاونډیشن کړو هغه په توسط راغلو هغه ساينسدانو نو ما د خپل جو پتا ایم یو کوم پای وخت 99 کې ماته وی طالب د سرکاري ډیګری دغه در کوم ډیګری خو لکه په وخت د چې په وای سره کوانی وکنه نو لکه دغه نور ناول طرف ترازو جو ناول خو لګ ډیر مزدار دی ډیر زبردست او سړی په خپل دا کردارونه لري چې د دې سره خوښه کې دا سړی رواني ګرځي صحیح نو ډیره مزه کې او تاسو انداز بیان تا خبره لګه کټ کوم ته چې څنګه یې دغه شان زم یم زما په خپلم چې د نظر ډیر کمی دی ما په خپل سبق نه دی ویلي ما تاسو نه تاسو لا کو تاسو په ټي وي باندې راځل تاسو شاعري ما په وخت ما نظر لګیدو ما به تاسو لیدای په ټي خو ما په تاسو اقه کو بلې کو ما غیم بالکل زه بیا لکه په دې کې په دغه کې لاشم چې په جاسوس کې لاشم چې لکه تاسو دا پړاوال او دا میسجونه او دا دغه کنه جی مې دا تاسو د کولای نه امانه زه پړاول نشم کولی زه لستل نشم کولی نه لیکل زه په خپل کولی شم نه لستل خدا دا چې کم لیکل شوی پنپاری دي نو هغه به مغه شان راسي تاسو څنګه چې لیکوال یو تخلیقکار یو پنکار لیکلی وي بس هغه کې بس کټ کوټ نه راځي دا الله تعالی ورکړه د یو است سړنه واخلینو لکه پای کې بل هیڅ ورکی لکه څه ما سره په خپل لیکچرر او کراچۍ کې ما سره مزده کې نه سم ماته وی ګاډي روکنا آگے سٹاپ पे جمعه میں تو بلینڈ واچا تم بھی بلینڈ ہو دا سره دغه د کتابونو د کالج لیکچرر او د ما سره په یو سټ نه هم ته یو بل ته پته نه ځم شته زمونږ ډیر داسې ملګری دي زمل په دې بیا یو بل پروګرام کې چرته خبرې وکړو ان شاء الله ډیر مننه ستاسو د خنه نظر ډیر مننه الله دې خوشاله ساته والله دې ستاسو صلاحیتونه ستاسو د ژوند لپاره پکار راولي مننه الله لوی زندگی کې د خیر او د خوشحالۍ مننه دا الله تعالی خلق له ورکی د صلاحیتونو ډیر خلق داسې شته چې بل ملګری ګورم السلام علیکم وعلیکم السلام شاید په خپل پروګرام کې د بخیر راغلی تا ته بخیر راغلی ما جانداد بچا څنګه دي صحت ته خدي جوړ خو یې تاسو خیر دی الحمدلله شکر دی پروګرام دی وری دی بدرنګ ناول خو وریدو اخر خجی تا وی چې خلکو صبر تمام نشي راځمنو دا ټیم کې مې ډیره دوام وکړه مې بس خبره ده ټیک خبره ده زما تکلیف کې ورایي خامخا ملګری انتظار چې کینو دغه ملګرو انتظار خو به داغه د انتظار د اونې خو بشند نه خېږي وکیل خو فکر دي چې هغه انتظار دی معنی خلک کوي انتظار بالکل سائل سے یو شعر وای چې په لمبو کې چا د چا انتظار نه وی کړي سړی بسنګ چاته وای چې هجران څنګه وي ډیر ښه اوس لکه مطلب دی چې من یو تاسو هم کوم کنه جی وکا ما چې دا شاعر یو خپل دغه کدا څه کیسه می څه شي دا د شاعر یو خپل خیالي یو خپل خیالي کنه خپل ذهن څنګه چې دا ډرامه لیکل کیږي څنګه چې دا فلم لیکل کیږي څنګه چې افسانه لیکل کیږي دا ناول چې دی دا هم دغه شان یو فنپاره ده خو کېږي لکه دا اکثر کېږي په دې معاشره کې که نن نه چېرته تېر شوي مخکو حالاتو کې م شوي یا د دې نه پسو شي خو لیکوال خو د دې معاشرې نه رنګونه اخلي که نه نو د حالاتو په حالاتو ډیپینډ کوي د خبرې ډېره مننه جانداد بچا نوره که څه خبره وي نو بالکل اورم خوشحاله مننه کور دی ودان جانداد بچا زموږ سره جانداد بچا ډېره مننه هغه وایي چې ګنې دا چا په رښتیا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شکر الحمدلله چې تاسو خبرې کوئ پیژنګلي را سره وکړئ الانزیب خبرې کوم د بډابېرې ماشونه الانزیب د بډابېرې ماشونه په پروګرام کې په خیرالي ویم درته الانزیب بھائی پروګرام کې بالکل عظیم یو خدای خبره ده جی تاسو یو ناول ما کتلو هغه ناول نیمه کې موږ نه پاتې شو دی خجی کم ناول دا هما دغه نه کهانی
هغه ما پوره کړی وس تاسو نه پاتې شوی دی که نه او د ما په خیال که تاسو د پښتونخوا ریډیو که تاسو د دې داسونو پښتونخوا دا پیج ولټو که نه ریډیو ده نو تاسو به په دې کې به تاسو ته هغه به چېرته میلاو شي ځکه چې دا زمونږ پروګرامونه ګوره زمونږ د فیسبوک پیج اوس هم تاسو مونږ په فیسبوک دا وخت دا پروګرام هم کتی شي که نه نو دا ټول پروګرامونه زمونږ چې څومره کېږي د ناول دا ټول ټیک ته بس هغه په فیسبوک به وي اوس خو نشته هغه خو ما ویلي ما پوره کړی دی هغه او هغې کې رمضان میاشت کې دغه په شو تاسو کوله او نو هغه چېرې ما وکتل خفه شوم د پیل په سوال راځي همدا شپه ده که نه همدا شپه ده په دې شپه وي که نه نو بس ټیک ته بخښنه غواړم ستاسو اواز کټ کېږي زه به دا ووایم خیر دا خو ستاسو نه مونږ خو راځو خپل پروګرام ته راځو ستاسو د څه وجوهاتو په وجه نه به پاتې شوي به هر حال بیا هم تاسو یې وګورئ ویې لټوئ تاسو ته به میلاو شي که په خپله نه شئ که ته یې چاته ووایې درله بیا ولټوئ بل ملګري ګورم 52 143 السلام علیکم 09 السلام علیکم وعلیکم السلام شاید بھائی خی ٹھیک ٹھاک سورنا خی شکر الحمدلله جی وای څوک خبرې کوي جی شاید بھائی امجد کمال خبرې کوم د ملاګورونه امجد کمال ضرور په پروګرام کې په خیر علي مې درته خیر د شاید بھائی الله دیو بغه څنګه خی ټیک ټاک خیر دی الحمدلله شکر دی بالکل تا شاید بھائی پروګرام کو دی بالکل موږ نه میسکو ډېر خوندور او ډېر خپل پروګرام راوړی ته خجی او بعدين اول خو موږ خوندونه خو موږ ته انتظار یو بس د دې شپې ته دې ته موږ ډېر انتظار کوو او ټول خپل سره ناز دي خو دې مینوالو ډېر غټه شکریا ادا کوو چې په دې دور کې دی ریډیو اوري کوم خلک کنه د دې مینوالو موږ ډېر زیاته شکریا ادا کوو ورته نن سبا خو موبایل زمانہ ده خو موږ دې ریډیو ته کینو دا ټیک خبره ده دا ریډیو دا په هر حال پرې خودل نه دی پکار دا د ژوند په هر دور کې په هر وخت کې به دا د معاشرې مکتب وي او دا به د معاشرې د درس ورکوي خلکو ته په هغه خبرو چې څه په دې معاشره کې کېږي دا خلکو ته د ژوند ښه او بد اړخونه ښیي او په دغه ټولو د ژوند په هره پهلو خبرې کوي په مختلف پروګرامونه دي سره نو د ریډیو پرې ښودل خو بالکل نه دي پکار سمندر دی سمندر او ټیک خبره ده بالکل دا سمندر مثال په دې کې پوه شو ډېر څه مونږ ډېر زیاتو مندل او اوسې موندو مونږ دې نه زده کړه کوو پوه شي دا ریډیو یو داسې دغه را روان دی چې مونږ د دې دغه نه شو ادا کولی دې خلکو شکریا نه شو ادا کولی ریډیو خو ډېر ښکلي دغه مونږ له راکوي نو بس ستا پروګرامونه داسې مونږ دې ټول پروګرامونه اورو مونږ ټول چینل داسې پروګرامونه ته مونږ خلک راځي او ډېر قیمتي ټیم دی مونږ خلک راکوي دې خلکو مونږ شکریا ادا کوو بالکل بس ټیم خو راته نن الله دې ستا عزت کړي او الله دې راته داسې ژوندی لره چې هر وخت داسې خوندور پروګرامونه مونږ له راوړي او موږ خو بالکل دا پروګرام نه میس کوو دې ته مونږ انتظار چې ناول به په خیر ته دې نه دې شپې ته مونږ انتظار ډېره مننه الله دې خوشحاله کړي بس زه خو خاموش کوي پوه خاموش اورېدونکو مونږ راځو سره ځان شریک کوو مونږ پروګرام بالکل ډیلی یو صحیح بس سلام راته ژوندي لره ما دې ټولو مینهوالو ته سلامونه په مخم ګولو ډېره مننه قدرمن شي قدرمنو بالکل هم ستاسو دغه مینه مونږ راولي ستاسو چې مینه ده مونږ هم د دغه مینې په خاطر راځو الله مو خوشحاله ساته السلام علیکم وعلیکم السلام څه وسنګ خی جوړی تاسو خی شکر الحمدلله څو خبره کوي جی شاهد دي شاهد ته به مظهرګي خبرې کوم د څه څنګه څوک نوم راته بیا واخلې مظهرګي خم مظهرلی رو په پروګرام کې په خیر علي به مدرته خوشاله او سی آباد او خدای ډیرو مدنه کمل د پاره درکې امين سره تاسو او بس ناول اورو دا سو کیسو شو ډیر زبردست خو بعضی مورګي پکې کومه دردونه دي کنه دردونه خو پکې رستور روان دي ورګه دا خو چې تاسو وګورئ مخ کې چې کم دي کنه ډیر ښه عکاسي کړی د دې ناول ډیر ښه موضوعات د ځان سره راوړي دي بس موږ دومره مجبور کوو چې دا په کال کول مجبور کو یار بعضی وخت چې کوم ډیر زیات خپه کی کنه نو د غریبۍ د حالات چې کوم کلیوالو
دغه معاشري ټول عکسبندي په دې کې شته او ټیک خبره ده بالکل او د مالدارانو دا ټول عکسبندي په دې کې شوی ده. الله تاسو له عزت درکړي، تاسو دومره کوشش سره او دومره تاسو لهجې خواږه پکې نور بیا چې زه سره زی اوري کنه ما چې ګور ورته ته پکې دا د خپل لهجې کم خواږه چولې دي نو دې سره بالکل سړی لکه چې حقیقت کې دا شی اصل خبره ده د کنه چې یو لیکوال څه شی ولیکي او هغه لفظونه هغه شان استعمال نشي، هغه دایګیو نشي، هغه لفظونه خپل معنی او بیل نو بیا هغه خون پاتې نشي. هر یو لیکل پن پاره چې دا هغه ادایګي صحیح وشي او هغه خبره هغه د لیکوال هغه مطلبونه پکې واضح شي نو بیا الله پیدا مو کې کنه. بس هم دا چې کوم دې تاسو شاباسي او د دات قابل خبر هم دغه چې تاسو دا عکسبندي او دا چې کوم دې تاثیرات او دا په خپل هغه نقشه کې پیش کوي چې کوم کې پکار وي کنه. چې باندې تاسو ډېر مبارکباد او الله دې عزت درکړي او الله پاک دې ډېر عمر درکړي نه کمل لپاره امين. سره تاسو یاره دې ټول مرګور تم دغه سوال دی چې دواره ته کوي بس موږ هم دغه چې غریبي دغه چې د کوړو کو راځي مزدوري له زرا ازو بالکل ولنه او مونږ ټول یو بل ته دوا هم کو د یو بل مرسته هم بکو د یو بل مدد به هم کوي ان شاء الله. بالکل فقره د موټر سایکل باندې مزدوري له یو گاډي وولو مونږه سړکې را باندې وګي دا شاباش مال ټیک ده خیر دی مال پسینه ورته لاس کې کوم نه غلطي وکړه زه ستاسو مهرباني الله ډیر مننه الله دې خوشاله کړه مهرباني قدرمنو. بالکل دغه د ما په خیال چې زمونږ سره اخرنی ملګری وو ځکه چې نور وخت نشته او د غړې دا ټک ټک چې دینو د ابرار غروي چې په یو دیوال د آینه د ما تصویر ستایو په بل دیوال باندې غړې د کوي ټک 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 نو غړې ټک 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 کوي او نور اجازه نه راکړي تر دغه وخت پورې زموږ پروګرام ان شاء الله چې په بل پروګرام کې بر اعظم د ناول د شپږمې برخې سره ان شاء الله دغه پروګرام ټول ملګرو اوري د ټول ملګرو مننه کوم کوم ملګرو چې ټلیفون ملاو دا غیم مننه کوم چا چې ملاو ک دا غیم مننه کوم او چا چې ملاو نه کو په خاموشه پروګرام اوري د هغه د ټولو نزيات مننه کوم تر بل پروګرام پورې مال اجازه راکې هر چرته چې شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مو روخانه خاد آباد او بریالیو سه د لوی الله په امان.